ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. محترم هر هغه زنده سر چې دی هغه یې الله تعالی مرګ کې خدای او دا مرګ او پناه الله تعالی په هغې باندې راولي. چونکې د انسانانو د چې هغې ته دا مرګ راشي د شریعت څه تقاضا دا ده چې هغې په هغې له تعزیت کې جنازه به کې او کفن به ورته ورکړي. نو لهذا دا ټولې خبرې د شریعت نه ثابت دي. خو دا به موږ د الله یو رسم او رواج نه ګرځو، بلکې چې شریعت کومه طریقه مقرر کړې موږ دپاره هغه شان به موږ خپل غم او ښادي کوو. د لهذا د موږ دا غم هغه داسې طریقه باندې پکار چې هغې باندې موږ ته ثواب میلاو شي. که جنازه د اوله خو کفن دی د مړي چې دا یو کس غواړي چې د هغه کوم خپل بچي دي یا ورور دی ترې دی کوم رشته داران دي هغوی دې وله غسل ورکړي. دا نه چې پردي خلک دی د ده مړي ته غسل ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنازه به هم چې دی کې څوک د دې بلي وي د دغې هغه میت او وارثي وي او نیک سړی وي نو هغه یې پرې جنازه وکړي. بله درېیمه خبره ده چې قبر کې کوزئ دا به خپل بندګان د کور اهل چې د سړي وي کوم ډېر نږدې حقداران او وارثان هغه یې به قبر ته کوزئ. دا نه چې پردی کس راځي او د دې قبر ته هغه د دې دغه مړی کوزئ، نو دا هغه ښه کار نه دی. بل دا یې قبر ته چې کوزئ نو دغه کلمه به وایي چې بسم الله علی ملت رسول الله، او دا یې نه بعد چې قبر کې کېږدي نو هله قبرې ته مخ وګرځئ او دا یې نه بعد ته وایي کېښودل سنتو مطابق. او بیا خارې چې کله شروع کې دغه آیت وایي منها خلقناکم یو لکه به وغورځئ او فیها نعیدکم دویمه لکه به دا وغورځئ دا آیت ټوکړه به وایي ومنها نخرجکم تارة اخرى بیا به درېیم نمبر دغه ټوکړه د آیت ووایي درېیمه لکه به قبر کې وغورځئ. د هغې نه بعد بیا نورې خارې شروع شي. د هغې نه بعد چې دی سر ته چې دی سوره بقره تلاوت کول او خو طرف ته چې دی سوره بقره اخري آیتونه هغه درې هغه تلاوت کول پکار. او د هغې نه بعد چې دی نو دغه کله چې د تعزیت نه خلک راځي حجرو کې خلک ناستي یا جومات کې دعا کېږي د هغې کې موږ له تاسو ګپ شپ او خنداګانې او خبرې کول او یو بل سره شور او شغب په حجره کې یا په جومات کې جوړول دا ناروا او ناجایز دي. څوک پکې چایانې تقسیموي، څوک پکې یو بل کس راځي ګپ شپ لګوي، دا هغه ښه کار نه دی. موږ د دغې میت د هغې تعزیت نه تللي یو نو پکار دی چې خاموش هلته کېناستو ذکر او تلاوت کوو د مړي ته یې بخو او یا د دین څه خبر رانه کېدی شي هغه پکې کوو او دا یې کوم اهل دی دا یې میت د هغې وارثانو سره وله تعزیت کوئ چې خیر طالب الله تعالی صبر درکړي او طالب الله یې دې نه ښایسته بدله درکړي ته صبر وکړه او داسې تسلي ورکړو دا یې مړي ته. دا نه چې موږ لړ شو بس او هلته کې چې د ګپ شپ شروع کړو یو بل سره خبرې اترې شروع کړو. د لهذا دا د اسلام او د شریعت خلاف کارونه دي چې موږ دغه کارونه کوو. بل دا چې عدلې بدلې نه کوو، یا دې ماله جنازې نه راځم دکه د جنازې نه ځم، دې ماله قبر نه راغلی زه به دکه د قبر نه ځم. نو دا خبرې د بدل باندې نه کول، بلکې د سنتو مطابق او د الله تعالی نه د هغې بدله وغوښتل دا هغه ښه طریقه ده. الله تعالی موږ د رسم رواج نه وساتي او د سنتو مطابق د موږ ښادي او غم دې وکړو.